عنها سره نکاح وکړه. یو بل وجه علماء یادوي، بل حکمت په دې کې داو چې عبد الشمس قبیله او د بنو هاشم د نبی علیہ السلام د قبیله ډیره سخته دشمنی و. نبی علیہ السلام دا اراده وکړه که زه دې جنۍ سره دې ښځې سره نکاح وکړم دا دشمنی به ختم شي. د دې د وجه نه نبی علیہ السلام د سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه. په هر حال په دې بیبي کې ډېر صفات. عائشہ بیبي فرمای رضی الله تعالی عنها وای ما باندې سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ما ته ډېره زیاته ګرانه وی دی بیبي کې ډېر زیات صفات ډېر زیات. عائشہ بیبي فرمای وی دا سودا لوړه وه او بدن کې ښه مضبوطه وه او د ده دا مخ او د ده دا حلیه دا سره سپینه وه، ډېره ښایسته ښځه وه ده او دا وی ما ته په ډېرو صفاتو باندې ډېره خوښه وه. او آخره کې چې کله حضرت سودا رضی الله تعالی عنها لږه بوډۍ شوه، عمر یې لږ زیات شو، 55 سال عمر کې خو یې واده وکړو. نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی ما د خپل د شپې چې کوم حق دی تا چې کومه شپه ما ته راکړې، نبی علیہ السلام په هره شپه یو بیبي ته تله، هغه حق ما عایشې ته پرېښی ولې د عمر زیات شو. وی اے د الله رسول زما چې کومه شپه ده هغه هم عایشې ته ورکوه. نو نبی علیہ السلام به بیا 2 شپې عایشې کره کولې، یو شپه به نورو بیبیانو کره. دا بیبي سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها به هر ټیم د نبی علیہ السلام خوشحالۍ پسې ګرځېده. ده به داسې کارونه کول چې په کوم کار باندې نبی علیہ السلام خوشحالېدو. ده ویل چې نبی علیہ السلام ته ډېر زیات غم رسېدلی دی. د هغې بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده، ډېره غټه صدمه ورته رسېدلې ده. نو زه به ورسره مینه کوم، نبی علیہ السلام د خوشحالۍ پسې به هر ټیم ګرځېدل. یو وارې داسې بیبیان ټول ناست، نبی علیہ السلام به د شپې تهجد کولو. نو دې تهجدو کې نبی علیہ السلام چې کله رکوع ته لاړ نو دا سودا رضی الله تعالی عنها ورسره د شاته ورپسې ولاړه وه، دا هم رکوع ته لاړ. نو نبی علیہ السلام خو به ډېر اوږد رکوع کولو. نو چې کله داسې بیبیان سهار کېناستل نو ټولو بیبیانو ته وایي بېګا د نبي علیه السلام پسې وایي ولاړ وم. وایي نبي علیه السلام دومره اوږده رکوع کوه وایي ما پوزه باندې لاس ایښو چېرته زما وینه او بړینګان رالړه نه شي. ټول بیبیان یې په خندا کړه. وایي دومره اوږده رکوع یې وکړه چې ما پوزه باندې چې لاس ایښی او چې دا څنګه وایي ما یې سره پرېنوځي. یو وارې وایي نبي علیه السلام داسې ناست و، یو سیټ ته عائشہ بی بی وا او بل سیٹ تا سودا بنت زمعه رضی اللہ تعالی عنها وا. وی عائشہ بی بی الوا پخه کړي وا، ورته وی اے سودا دا الوا اخرى، هغه ورته وی زه نه خورم زما زړه نه کی. دا ورته وی خورا، وی زړه مې نه کیږي. الوا راواغه سره سودا رضی اللہ تعالی عنها په مخ باندې ومنه. نبی علیہ السلام ورته وی چې سودا بدله دی واخله. سودا رضی الله تعالی عنها هم الوار واغسته د عائشې بیبي په مخ باندې داسې وتپلوي. دا داسې بیبي وه چې د رسول الله مبارک خوشحالۍ ته به یې کتل. دې وخت کې ښځو ته هم دا پکار دي چې هغه د خپل د خاوندانو خوشحالۍ پسې ګرځي. دې وخت کې خاوندان بهر ډېر خوشحالۍ دننه خفۍ په کور کې، ولې چې د بیبي اخلاق یې داسې وي چې هغه بهر خوشحالیږي، دننه چې کور ته راشي خفه کېږي. دې وخت کې بیبیانو دپاره په دې کې یو میسج دی، په دې کې یو اشاره ده چې ای بیبیانو د خپل خاوند سره به محبت کوئ. د هغې چې په کوم شي کې خوشحالي وي هغه شي کې به د خپل خوشحالي ګڼې. هله به خاوند تا ته ټایم درکوي، هله به خاوند تا ته کور ته راځي، هله به خاوند تا سره کښېني، هله به خاوند تا سره روټۍ خوري. چې ته د خاوند خیال نه ساتې چې د کور اوځي، په خدای دې وخت کې خاوندان خوشحالي چې د کور اوځي که نه
سبحان الله وای بس آرام ولې چې دا خزو اخلاق داسې اخلاق د خزو محبت د خاوند سره نشته خاوندانې بهر بیا ډیر خوشاله کور ته چې راشي ته به وایې که اجازه دي ته دې ګیټ باندې رادننه کېږي په دندي باندې 12 بجې شي دا ولې وجه څه ده وجه دا ده زموږ د ښځو اخلاق دا بهترین اخلاق دي هغه ښځو به د خاوندانو خوشحالۍ پسې ګرځي یو پکې دا صفت چې د نبي علیه الصلاة والسلام خوشحالي به د خپل خوشحالي ګڼل یو په سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها کې سخاوت ډیر زیات روایاتو کې راځي د عمر صاحب زمانه وه د عمر صاحب زمانه وه دا باغبانانو به داسې یو تروړې به وي په هغې کې به کجورې اچولې عمر صاحب د خپل زمانه کې حکم وکړ چې په دې تروړو کې پیسې واچوئ او څومره ازواج مطهرات دي د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې دي زموږ میندې دي دې ټولو ته یې ولېږئ حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ته هم ولېږله چې کله دې داسې وکتل دې کې خو ټولې پیسې دي وایي دا څنګه وخت راغو په دې کې به خلکو کجورې اچولې اوس پکې پیسې دي او زما محبوب رسول الله مبارک خو به دومره پیسې نه استعمالول ټول د مدینې غریبانان را جمع کړ ټوله تروړه ټوله پیسې هغوی له ورکړي اخره کې چې کور ته راغله د ماسخوتن ترکاري نه وه هغه خادم ورته وایي وینځه وایي ای بیبي تا خو به لږ شانتې پرېښوستي وو که نه چې موږ خو څه خوړلي وو وایي موږ ته دلته رزق نشته موږ ته به الله په جنت کې رزق راکړي دومره سخاوت و یو د خاوند اطاعت پکې ډېر زیات و نبي علیه الصلاة والسلام حجة الوداع په موقع باندې ټول بیبیانې حج ته بوتله ټولو بیبیانو ته دا ارشاد فرمایل چې ای زما بیبیانو دا ستاسو آخري سفر دی دې سفر نه پس به تاسو د کور نه نه وځئ نبي علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو بیبیانې به د کور نه نه وتل خو د سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها نه علاوه ټولې بیبیانې به حج او عمرې ته خامخا تله همداسې به نه وتل چې نبي علیه السلام موږ ته حکم کړی خو حج او عمرې ته به تله یو وارې دوی حج ته روان شو حضرت سودا پسې راغله وایي ای سودا ته تیاره نه یې لا فلحال موږ خو حج ته روان یو وایي ای بیبیانو ما ته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې دې نه پس به تاسو نه حج له ځئ نه عمرې له ځئ حج په زندګۍ کې یو ځل فرض دی ما د رسول الله مبارک سره کړی دی عمره هر ټایم کولی شي ما کامل عمره د نبی علیه الصلاة والسلام سره کړې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي د کور نه به نه وځئ زما زړه نه غواړي چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام نه بغیر د کور نه زما زړه نه غواړي ولې هغې وینا څه کړې چې د کور نه به نه وځي نبی علیه الصلاة والسلام وفات و خالي په حجة الوداع کې دا خبره کړې وه چې دې نه پس به تاسو د کور نه نه وځئ وایي ما ته رسول الله مبارک ویلې چې نه به وځي وایي زما زړه دا نه غواړي چې زه د کوره وځم په دې وخت کې وګورئ که نه خاوندان په دې ځي ښځې په دې ځي داسې دا و که نه ده تاسو په خدای یقین وکئ زه سهار زموږ ځای دی واټۍ سره دی زه سهار هلته نه چولې راخلم کله ناکله تاسو په خدای یقین وکئ قسم درته خورم 9 بجو ټایم کې په کم 9 یا په باندې 9 په دې ټایم کې دا کوټۍ نه ښځې بازار ته روان دا د چا ښځې دي خاوند دې په دې لاره ځي او دا په دې لاره باندې لاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فرمائی وای نبی علیہ السلام موږ ته ویلي د کور نه مه وځئ نبی علیہ السلام وفات دی او دا د کور تر مرګه پورې بیا د حج او عمرې دپاره هم نه وځي یو اطاعت په سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها کې اطاعت د خاوند ډېر زیات داسې د خاوند اطاعت پکار دی د خاوند د اجازت نه بغیر چې ښځه وځي پاغي باندې د الله لعنت دی لعنت څه ته ویل کېږي دې باندې یو لږ شانتې راته یو دوه خبرې لعنت دې ته ویل کېږي د زړه به هر ټایم خفئ تاسو وګورئ کورونو کې ښځو ته د چا ښځه چې بهر وځي د چا ښځه چې بهر بازارونو ته ځي مړی ژوندی ته ځي د خاوند نه بغیر مړی ژوندی له ځي تاسو وګورئ د هغې زړه به هسې خفئ ټول سهولیات به یې مړه داسې شي د زړه به اوبه کوي الله لعنت دی لعنت دې ته ویل کېږي چې د زړه به هر ټایم خپئ په شته سهولیاتو کې په شته خاوند کې په شته بچو کې به د زړه په کور کې تنګي هر ټایم به وایي کله دا شی خراب دی داسې شی دی داسې شی دا به د ښځو دا طبیعت ګرځي دومره سخته ګناه ده
نو یو په دې بیبي کې سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها کې اطاعت زیات، یو پکې د دجال نه یره زیاته وه. یو ځل داسې چلو چې حفصه رضی الله تعالی عنها او عایشه رضی الله تعالی عنها دا ناستو، دا سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ډېره ګپ شپه وه. تاسو ته ما وویل دا به ډېر ګپ لګول ګل. دا دواړه ناست وي، نن خو دې سودا رضی الله تعالی عنها سره څه چل کو، وایي څه چل کوئ بس ته پرېږده. سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها راغله، ورته وایي ای سودا نوې خبرې نه خبر نه؟ سودا رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه خبر نه یم. څه نوې خبره؟ وایي نوې خبره دا ده چې دجال راوتی دی. سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دا ډېره یرناکه ښځه هم وه، د آخرت نه به ډېر زیات یېرېدلو، دجال نه به ډېر زیات یېرېدلو. دا لاړو کمې کمرې کې چې ترکاري پخېږي هلته دوړو کې ولاړه وه، ځان یې دیوال پسې مږلو او داسې ناسته وه. دوی دلته خندل را خندل چې چله مو ورسره وکړو. نبي علیه صلات وسلام راغی، ورته وایي تاسو څنګه خوشحاله یې تاسو دواړه، حفصه او عایشه رضی الله تعالی عنهما؟ وایي موږ خو خوشحاله نه یو، بس عام روټین دی تېرېږي. وایي څه شو سودا؟ وایي هغه هلته نه ډایرکټ سودا رضی الله تعالی عنها راووته. وایي ولې؟ وایي دوی ماته وویل چې وایي ای د الله رسوله وایي دجال خو راوتی نه دی. وایي نه، وایي دوی خو ماته وویل چې دجال راوتی دی. نبي علیه صلات وسلام بیا دوی ته ویل داسې مه کوئ. نو دومره به د دجال نه یېرېدلو، دومره د الله خوف د ده په زړه کې. عزیزانو دا سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها وه، د نبي علیه صلات وسلام دویمه بیبي. دا د هغې اطاعت، سخاوت، محبت، عشق د نبي علیه صلات وسلام سره و. دې د نبي علیه صلات وسلام سره 14 کاله تېر کړي. بیا هغې نه پس نبي علیه صلات وسلام وفات شو. د ده عمر 72 سال و. دا د عمر صاحب په آخري زمانه کې دا وفات شوې ده. سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په آخر دور خلافت کې دا بیا وفات شو. 72 سال عمر کې 14 سال عمر چې کوم دی د نبي علیه صلات وسلام سره دا تیر کړي. نبي علیه صلات وسلام ورته یو ورځ وفرمیل سودا ته ما خوشحالې، زه به تا په قیامت کې په جنت کې جنت الفردوس کې به زه تا خوشحالوم، ولې ته دلته زما خوشحالۍ پسې ګرځې. او بیا دنه کتابونه لیکي، ابن حزم رحمت الله علیه لیکي، وایي د سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها نه 15 احادیث را نقل شوي. هغې د نبي علیه صلات وسلام نه 15 احادیث را نقل کړي. د عمر صاحب په زمانه کې دا وفات شوي. انا لله و انا الیه راجعون. الله پاک دې د هغې په قبر باندې انوارات راووري، او الله پاک دې د حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی صفات زمونږ په بیبیانو کې کیدي، او الله دې زمونږ په نیکۍ کې د حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی حصو کی، او د هغې زمونږ نیکۍ کې دې د هغې حصو کې او زمونږ نیکۍ دغه ته ورسوي، او الله پاک او د هغې رسول دې ترې راضي شي. واخر دعوانا الحمدلله رب